أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث بفضله تعالى وكرمه د فهم قرآن شپږم کلاس دی. پرونی درس کې بداود صورت باندې دویم دلیل ذکر شوی الرحمن الرحیم. د سورۃ فاتحه دعوا الحمدللہ فاغي باندې یو دلیل ذکر کړو رب العالمین، یو دلیل ذکر کړو الرحمن الرحیم. نو دریم دلیل ذکر کئی مالک یوم الدین. د مالک یوم الدین د دې د مخ کې سره ربط څه دی؟ مخ کی آیت کې ذکر وشو الرحمن الرحیم، اللہ رحم والا بادشاہ دے. نو دا اللہ رحمت د دې د دوام تقاضا دادا چې یو ورځ به الله خپل عدالت قائموي. نو هغه د عدالت قائمول ورځ اغا یوم الدین دا. دویم ربط داری چې دا انسان الله پیدا کو ځکه الله خالق دی، نو الله رب دی، نو تربیت ورته وکړو، د ضرورت زندگی پورا کو. رحمان او رحیم دے برکات ور باندې وکړو. نو اوس چې دې پیدا کو د ضرورت زندگی پورا کو، د باندې برکتونه نازل کو، اوس بدا انسان پناه کوي. نو بادشاہ د قیامت الله دی. مالک یوم الدین د دې بل ربط مخ کی چې کوم د الله صفات بیان شو پای کې رغبت ہو. مخ کی صفات د الله رب رحمان رحیم ایک رغبت ہو، مالک یوم الدین کے رحبت سے. مالک صفت د الله کے قرآن کریم کے دو کرتا ذکر شوی. مالک اللہ دے څنګه په آخرت کې مالک الله دی، نو دارنګي په دنیا کې هم مالک یوازې یو الله دی. مونږ او تاسو چې قرآن وګورو، په قرآن کریم کې الله ملکیت ځان ته ثابت دی چې مالک ورزم اختیارات ما سره دي. ګڼه آیتونه دي، نو یو څو آیتونه به ذکر کوو.
یو آیت سورۃ البقرہ آیت نمبر 255 دا اللہ مالکیت ذکر کو اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض له ما فی السماوات دا مالک سره لګي دی له ته خیال کوي له خاص الله په اختیار کې دی ما آغس فی الارض چی پاسمانونو کی دی وما فی الارض آغا چی بزمک کی دی پاسمانونو کی دی ملائک دی دا دی ملائکو مالکم اللہ عرش کرسی سدرۃ المنتہا بیت المامور چانا تپوزو کی اسمانونو کی دوی نو پتا ہوتا نہیں لہو ما فی السماوات خاص دا اللہ پا اختیار کی دی آغا سچی پا اسمانونو کی دی اسمانونو کی سوی ملائک عرش کرسی سدرۃ المنتہا بیت المامور دا انبیاء ارواح دا مومنان ارواح جنت حوض کوثر مقام محمود دا ټول په اختیار د الله کې دي پاسمانونو کې نور وګمه ستوري دا ټول د الله د پاره دي ټول مالک دی والله نو وما فی الارض آج بزمک کی دی بزمک کی جمادات دی حیوانات دی چرند اور پرندی مائعات دی مائعات پیجنے لیکوڈ چیزونه نباتات دا ټول د الله د حکم پابند انسانان دی که پیریان د دې ټول مالک او مختار یو الله دی الله داسې اختیار مند ذات دی چاله بدصورت پیدا کړي چاله خوبصورت او ګورنو چا باندې بیماری را ولی نو چاله صحت ور کوي اولاد ورکول والا اولاد اغسطو والا چاله امیر جوړ کی چاله غریب جوړ کی بازل نگ بختا بازل بد بختا چاله علم ورکی سوک جاہلو گرزئی د مرگ او د جن مالک دے لکه سورت ملک رازی خلق الموت والحیات داسی مالک دی چې مرگ او جن دے پیدا کړی دے دارنگی سورت البقرہ آیت نمبر 284 لسمتی پارا آیتون راڑوے تتاوتا دا قرآن فهم حاصلی سنگری آیت للہ ما فی السماوات وما فی الارض خاص اللہ پا اختیار کی دی اللہ مالک کی کرنا آغا مالکیت دا اللہ راڑو خوا للہ ما فی السماوات وما فی الارض خاص اللہ پا اختیار کی دی آغا سچی پاسمانونو کی دی او پزمکو کی سورت آل عمران آیت نمبر 26 اللہ اختیارات ہو رہے او چاچه قرآن پا ناظرم ویلی لکنا آیت او تبارہ فی جنی نظام تا قرآن مخی تک دے او آیت راڑوے ریخ بل برکات اجی تڑی آیت راڑی بیاو لگوری نزین کی کینی او دا ادب در طلب یو شکل میخواد طلب
सूरत आल इमरान आयत नंबर 26 संगरी आयत कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशाउ व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। अल्लाह इख्तियारात जिक्र कई, अल्लाह मालिकियत जिक्र कई। हुआ या अल्लाहुम्मा ए अल्लाह मालिकल मुल्क बादशाहान बादशाह तूतिल मुल्क मन तशा तवर के बादशाही चाल चौवाड़े अगली बादशाही चान चौवाड़े चाल बादशाही वर के चान अखले रब दा इख्तियारात दाता सरदी व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशा। चाहत तो उगवाड़े नो इज्जत वर के, चाहत तो उगवाड़े नो जिल्लत वर के। बियदिकल खैर तालात के दे इख्तियार द खैर और द शर। इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर तूलिजुल लैल फिन नहार व तूलिजुन नहार फिल लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशाउ बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह लदा से इख्तियारात दी दिल से अल्फाज बदल कर नोरा खबर आगा द मालिक यवा रवाना का कि मालिक यवाज़ अल्लाह अल्लाहु अकबर कबीर। मालिक की आवाज़ अल्लाह खबर अगदा वही लहू मुल्कु समावात लिल्लाहि मुल्कु समावात लहू मा फिस समावात खबर यवादा इधर पारा शायर यो खबर कही वही बाहर रंगे के ख्वाही जाम में पोश यादव शाबाश बाहर रंगे के ख्वाही जाम में पोश मन अंदाज़े का दतरा में शनासम। मतलब भी पूछ में बिल्कुल ना दा यौ शायर अखबल महबूबी तो वही बाहर रंगे के ख्वाही जामा में बोले तो हर संग जामे वाचे क्यों न पेजन अंदाज न पेजन न अल्फाज कुरान बदल की मालिकी यौमिद्दीन लहू मुल्कु समावात लिल्लाहि मुल्कु समावात मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा। मजमून कयो दे इख्तियारात अल्लाह ले अल्फाज बदली रा बदली जमून उस्तादान व सरदा शेर लगई बाहर रंगे के ख्वाही जाबन कांजे से कुरान वाले करना जान तरा ले बल जातना रे जालिमान बाहर रंगे की ख्वाही जाम में पोश मन अंदाजे कदतरा में शनातम। दारंगी कुरान करीम की गण आयतुन दी सूरत यूसुफ आयत नंबर 40 सूरत यूसुफ सलवेख्तम आयत दादा यूसुफ अलैहिस्सलाम द जेल दन तकरीर दे दा जेलियानो से लग यार खप जेल के मसला बयान नहीं दा मसला दा सी मसला दा जी कलम्बिया किराम अलैहिस्सलाम और तगुर्जी की नौ में बयान नहीं और मैदान की उम बयान नहीं न बजीलनो की उम बयान नहीं खा दीदा पारा लामा इकबाल यो शेर वेले उता तो शेरुन शवत में कहदा यादवे अलामा इकबाल वही ए नगमा फसलू गुलू लाला का नहीं है पाबंद। ए नगमा फसलू गुलू लाला का नहीं है पाबंद बहार हो कि खिजा ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर चिपुद है जमात के आस्तीनों में मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। यूसुफ अलैहिस्सलाम दा मसला दजील दन्न बयानी बतूर तंबू दन्ना लाजुनु तअक्कड़े खू के ज़ौलने और चढ़े वही या साहिबई सिजने न पकी दाम हुई कि माता बुदून मिन दूनिही इल्ला अस्माअन सम्मयतुमुहा अंतुम व आबाउकुम मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह। नदे इख्तियार द फैसले मगर यवाज़ी अल्लाह लरा इख्तियार द फैसले चालनी का अक्सरियत लरा कि कम यो तंदीर खल्क खुश को फैसला वदी कई कुरान के अल्लाह वही इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह। खबर मुजहिन्ना नदे इख्तियार द फैसले मगर चालनी
اکثریت کا دی عوام سره وی عوام طاقت کا سرچشمہ ہے بس عوام چې تو غواړي نو عوام به ډیر زیات بې بدمعشان بې چرسیان بې ډمان بې نو یې بدل ډم مشرفي دا به د ډمانو د اجلاګانو حکومتونه وي بیا او چې تاسو سره دغه شی ومنل بس بیا به د دې خلاف کار نه کوي دا خو سره تا منلې الله اکبر کبیرہ سورۃ یونس آیت نمبر 107 مضمون سره اړو اختیارات یوازې د الله سورۃ یونس آیت نمبر 107 یولسم پارا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ کور سیتا تا اللہ لغن تا تکلیف نشتا لرکون کی داغی سوا دا اللہ نبل سوکا او کور سی اللہ ارادو کی تا اللہ دا خیر اللہ دا لا عزت در گئی تا کچھ نشی واپس بولی دا دنیا اس یو طاقت تا عزت نشی واپس بولی دا ذہن جوڑ کا میں یارے گا جمع بسو عزت کی لا اللہ اکبر کبیرہ اللہ تا د عزت ارادو کی د دنیا اس یو طاقت اغه نشي واپس کولې ځکه اختیارات یوازې د الله دی د کائنات ذره ذره دا په قدرت په قبضه کې د الله دا خلکو ته پته نشته د الله د قدرتونو پته ورته نشته د الله د اختیاراتو پته ورته نشته نو څوک لګیا دي قبرونو ته پراته نو څوک لګیا دي بل چاته سجدی کوي څوک چاته راټیږي کانو ته راټیږي ځکه یو مسلمان شاعر د مسلمانانو په حال افسوس کوي وای کہیں نحل مرقد کی چاہوں میں سجدے کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدے چتا مڑو تے سجدے اشاروں میں سجدے نگاہوں میں سجدے یہاں اور وہاں خانقاہوں کو سجدے ایک قبہ پرستی کپا مال سجدہ مزاروں پہ جا جا کے ہر سال سجدہ قرآن کریم کی گن آیتنا پدی باندی چی اختیارات یوازی دا اللہ دا بلچا اختیارات نشتا سورت سبا دویشتم پارا آیت نمبر 22 دویشتم پارا دویشتم آیت قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ہوا اے نبی علیہ السلام دی تو ہوا اے کافرانو تا ادعوا الذین رو بلے اغکتان چتا سور بانی گمان کوي سوا د الله نام لا یملکون دی اختیار نه لري باندازي د ذره تاسو چې چاته را مدد چې چغه وخی چې را مدد چې لوی ځوانا او مدد کو یا معین الدین چشتی یا پیر بابا پنه کې را ورسي یو ماشوم بچیو هغه د داسې دردونو کې ناستو دا مضمونی تر ذهن شوی چې تکور تللو نو د مشرانو لپاره دا په خوا چې په پرې کور کې د زنانو نه په تنور کې ډوډۍ پرې وته وی پیر بابا پنه کې را ورسي ور په خپل کې د الله نوم نو نو هغه زنانه نه ډوډۍ په تنور کې پرې وته هغه وی پیر بابا پنه کې را ورسي نوجوان وړو کې غونډه بچیو هغه ولګي د زړه ریکارډ تم کو بالښتونه پکې کې هوته اکمبالي پکې فور کو او بیا کور کې ور کړو بانکیو آی پته منډه وادي مور ته څه کې بچي وې د پیرو بارازي نه راسي بنا کتاب ته وی چې راو رسې کنه نو برارتي نه نو دا کټ مې ولا برابر مې چې اکرام ولا خوراک مراک ولا برابر او وی بچي په څنګه را رسي تا په خپل وینو دون عقل کار نه کوخه دا ته چا مالک یو دین نو چې مالک کو یوازې یو الله دی قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله قل هو يا نبی علیہ السلام ادعوا الذين رو بلے اغکسان چې تاسو ور باندې ګمان کوي سوا د الله نه لا یملکون دی اختیار نه لري پاندازي د ذره
الله وی دا زمانه علاوه د بل چا ضربر اختیار نشتا، نه پاس مانونو کې او نه پس مکه کې او نه دیل پدې کې صبرخشتا او نه دیل ر پدې کې سوکم دادشتا. دارنګه سورۃ النساء آیت نمبر 126. سورۃ النساء آیت نمبر 126. وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، خاص دا اللہ په اختیار کې هغه څه چې په اسمانونو کې دی او په ځمکه کې، دا ټول هر څه یوازې د یو الله، دا ټول هر څه یوازې د یو الله. الله سره ارث ملاویږي. الله فرمایي وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، د ارث خزانه زما سره دي. وی او کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے، اگر سری چې د الله سره نه ملاویږي جسے تم مانگتے ہو غیر الله سے، چې د بل نه غواړي. وګور یاد ساتي مسلمانانو، پدې الله ډېر زیات خپکیږي. ها ور دي د پویا کولو لپاره ورکوټه اون ته مثال د چا پلار دی، هغه پلار سره خمال پښتا پیسې مو سره شتا، او بل یو غریب تنداغي زه ترالو یا د کور مخې ته تیریږي او دیغه غریب فقیر ته وي د مالدار سړي زوی کېکا کماته یو روپیه پدې باندې ماشوم لار ډېر خوشاله شي کنه کنه ها پدې باندې ماشوم لار خپای کا خوشاله چې ګوره ما سره جیب ډک دی، زه مالدار ما ار سره سره شته او زما دا بچی د یو فقیر نه سوال کوي. نو چې مونږ د الله در پریدو بل در ته ځو، هلته اولاد غواړو، هلته عزت غواړو. الله وایي زما بنده پیدا کړی مای خوراک کاک زه در کوم او ته ضرورت د بل چا نه غواړې چې غذان ته محتاج دی، نو الله به خفه کېږي نه. زمونږ استادانو به وي دي تورډېري طرف ته د خلکو غجب انکو غونته وي. دوی هلته یو تنو د هغه بیبي وه، هغه چې به کله راغی نو هغه بیبي به ګاونډیانو کره ګاونډیانو کې یو ګاونډي و، د هغه نوم سرانداز و. چې دی به راغی هغه ښځه به یې راله وی چېرته تللی وی؟ وی سراندازي کره تللی وه. هلته میله کار مار کو، ځای مې جارو کو. نو یو پیره والا دا خاون وی یا ښځې عجیبه خبره ده، کاڼه پیڼه سارے دګل سونا سرانداز دګل خوریز کی زما کر او کارونه سرانداز دي لګي. الله وی زما بندا پیدا کړم مای خوراک کا کم ما در کړي، زما پزمکه اوسېږي، زما د اسمان لاندې اوسېږي، او بیا چې مصیبت در باندې راغی نو بل ځای ته ترکته کړی دی، بل چا ته راورسېږه را مدد ته چغې وهې. دا ګڼ آیتونه دي په قرآن. سورت مائده آیت نمبر 12 وګورئ. لله ملک السماوات والارض، خاص الله له بادشاہي د اسمانونو د ځمکو ده. سورت انعام 12. سورت الانعام آیت نمبر 12 پارا. قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ. قل ہوا اے نبی علیہ السلام دا چا اختیار کی دی آغا چی پاسمانونو پزمکو کی دی ای وچپ پاتی شی تو للہ. دا اختیارات یوازی اللہ لدی. سورت الفاتر آیت نمبر 13 وګورئ. سورت الفاتر سورت یاسین نمخ کی سورت ہے. یولج اللیل فی النهار ویولج النهار فی اللیل وسخر الشمس والقمر. الله هغه بادشاہ دی د نکۍ په پرس کې نو د نکۍ رات پشپ کې تابع کړي نور اوس حکمه ټول چلیږي تر نیټه مقرره دي. صفاتونو الله دې رب تاسو له الملک مالک یوم الدین. له الملک الله لا بادشاہی دا
والذین او هغه کسان چې تاسو یې را مدد کوي سوا د الله نه ما یملکون من قطمیر دی اختیار نه لري په اندازه د کجوري د اډوکی د پوستکی د کجوري په اډوکی کې چې کوم پوستکی دی دا تاسو چې تاسو ورته ګرام مدد ته چغه وخه دا غي دون اختیار نشتا بعض خلک وی دا په خوا خلک بوتان را مدد کوي دا څوک چې دا بوتان او بوتان دوتای کنه په قران نه کوي په دې وجہ تاسو بزان په دې باندې پوه کې چې قران کریم د ټول سره خطاب کوي دا سره لګ نوٹ کې دا به تاسو لپاره فهم قران کې پیدا درکړي قران کریم د ټول سره خطاب کوي نمبر 1 دهریه نمبر 2 مجوس یو ډله څه شو دهریه دویم مجوس دهریه خو د سره الله نه مني او مجوس به خدایان مني یزدان او احرمن درې مډله اهلی کتاب څلورم ډله منافقین پنځم ډله مؤمنین شپږم ډله مشرکین تاسو چې قران ګورئ په دې کې تاسو فهم حاصلوي یو آیت کې بګورئ چې دې کې د چا سره خطاب دی الکه دهریه سره دی الکه مجوز دهریه او مجوز سره په خطاب ډیر کم دی په دې وجه بعضې پکې دا مجوسو او د دهریو ذکر نه کوي قرآن څو ډلو سره خطاب کوي شپږو سره کم کم ور تاسو په لومبۍ ورځ د قرآن درس ترالی فهم قرآن کلاس ترالی دا پیدا خو دې وشوه چې قرآن کې د چا سره خطاب دی شپږو ډلو سره دا څونه لویه خبره شوه یاره دا به انشاءالله په لویو لویو کالجونو کې چا نه زده کړي دا به چا په لویو لویو نستو کې نه زده کړي ښه دا دلته په چټایانو چې ناسته کوي په دې مدارسو کې دا دلته زده کېږي نو د قرآن مخاطب یو ډله څوک دي دهریه دویم مجوس دریم اهل کتاب څلورم منافقین پنځم مؤمنین شپږم مشرکین دا مشرکین په څلور قسم دي مشرکین په څو قسم دي نمبر 1 مشرکین بالعباد الصالحین دا ځان سره نوٹ کې مشرکین بالعباد الصالحین نمبر 2 مشرکین بالکواکب نمبر 3 مشرکین بالجن څلورم مشرکین بالملائکه دا قرآن کې دونه زبردست علم دی ها او د دې د ذکر لپاره ته دونه لمبا جوړه سببونه ویل ضرورت هم نشته دا ساده خبرې دي دا تاسو کول شي عام کس هم د کول شي مشرکان په څو قسم دي کم کما مشرکین بالعباد الصالحین مشرکین بالکواکب مشرکین بالجن مشرکین بالملائکه څنګه وایي دا چې چرته کوم خلکو نشته کړي کنه او تاسو سره دا خبرې شروع کړي ای به تاسو خامخې دغه خوامزه غوري ګمرا بشي لکه دې که ما ته پوهه حاصلې مونږ خو طلباو ته عوامو ته وایي هر چېرته لاړ شئ چې کوم ځای کې تاسو ته پوهه حاصلې دا څوک چې چاته وایي چې دې خوا ذات دې خوا مزه ده کې دننه غلا ده که ده کې غلا نه وي ده به دا خبره نه کوله چاته
تعالی کوم دې پوه فهم حاصلېږي او دا خو فهم قرآن دی تو قرآن وی او تا ته فهم قرآن نه حاصلېږي مشرکین بالعباد الصالحین دا هغه خلق دي چې دي نیکان صالحان الله سره شریک ګرځولي او دا الله صفت په نیکانو کې منو دا نیکان را مدد کول دا نیکانو په نوم نظر نیاز ورکو دا مشرکین بالعباد الصالحین مشرکین بالکواکب چې جانور وګمې ستورو ته سجدي کوي او بدی کې کرشمه ګڼلې مشرکین بالجن پیریان غیبدان ګڼل پیریان را مدد کولو زموږ د پښتنو کې بلکې اچانک ضرور کنه هم به چغواله پیریانو ماماګانو مونږ خپل کډه راکې ماماګان بل جدا جدا نه دا دې بیبي بابو کنه پیریانو ماماګانو مونږ خپل کډه راکې او خپل کډه والے لکه پیریانو د صدا غیب علم او مشرکین بالملائکه چې کوم خلق وی دا ملائک دا الله لونه دي بنات الله دي مدارنګ قران کریم ذکر کوي چې مالک یوازې زیما دا الله نه علاوه بل څوک حاجت تر کول ولا نشتا نو مالک الملک دا څوک دی یو الله مالک الله مختار یو الله چې کله دا دې زکو چې مالک یوم الدین مالک یوازې الله دی هم په دنیا کې هم په آخرت کې نو که تعالی څوک ځان کیسې کوي کتابونو کې کیسې مشتخه ډېر خلکو ته قرآن سره ټول کړي نه یو په هغه کیسو باندې ایمانو یو دوه درې کیسې ځان سره نوٹ کې چې دا په خوا په منبر او محراب بیانې دی یو کتاب کې کیسه لیکلې ده چې عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه یو ورځ په لار روانو یو ځای کې بوډۍ ناسته و جړلې نو بابا ورته وی ولې جاړې تاسو که دا کیسې وګورئ زیات تر د بوډېګانو کیسې ښه بوډۍ په لار روانه وه بوډۍ به په پیغمبر خځلې غورځولې پیغمبر یو پیرا بار راووته یو بوډۍ وه نو هغې څه کډې راغستې وې وړې یا پیغمبر دا چته وړې وي یاره دلته کې یو بېدینه سړی راوځي چې د ګمراه مې نه کي بس د بوډېګانو نو دا د دې لږ احتیاط کوئ دا لږ کنفرم کوئ بیا چې دګر صحیح بوډۍ کې سره که د ځانه جوړه شوې ده نو بوډۍ جړل وته باباجي وي ولې جاړې بې ورته وي ځکه جاړم زما د زوی واده او په کښتۍ کې مو ډولۍ راوړه او جنج را سره نو سره د ناوې کښتۍ دلته ډوبه شوې ده او ډېر وخت نه کېږي 11 کاله کېږي لکه 11 کاله بوډۍ هلته ناسته وه جړلې فراز کا کې نه کوه یرو دې چې اخوا شوې چې الله او چې څنګه یې لاس ورښکته کړو د 12 کالو ډوبه بېړۍ راویسته د 12 کالو ډوبه بېړۍ نو څوک دې له نوم د کرامت ورکړي څوک دې له نوم د ولایت ورکړي دا د ځانه کې تیره دا خو خدایي وده ثابتې سړیه دا اختیارات خو یوازې د الله سره دارنګې الله اکبر یو ازلی کافرو دا کتاب ما سره سره دی اوس کې مکتب کوم دا پای کې لیکل شوی ده یو ازلی کافرو وی هغه معین الدین رحمت الله علیه دا یو بل ولی په اجمیر ښار کې د تلاړو ډېر لوی بزرګ چې د زماره لپاره سوال وکړه زه خو ازلی کافر یم چې ما الله مسلمان کی وی هو دې چې سزا زبتا څنګه مسلمان کوم چې تخته پاک پکاوزلو کې کافر لیکلې یا دې کافر ته څنګه پتا و چې ځاځي کافر وایي وته شی او پیغمبر څنګه پتا وته لګېدلې و ورغه بعض خلک وی کنه الای has no leg to stand upon څنګه وایي Eli has no leg to stand upon. څه مطلب د دروغ خپې نه کنا لکه چې ته وته زه ازلی کافر ما زما ما مسلمان کا او دې دا کار نشم کولی ډېر څه خپاو
چې دا بس کېږي چا ورته وایي مه مایوس کېږه بغداد شریف ته لاړ شه هلته یو پیر صاحب دی هغه به د مسلمان شي وایي د هلته نه را روان شو بغداد ته راغی هلته جیلاني صاحب ورته وی چې زه راغلی ما او پتا بشي په خدای بشي زه ازلي کافر یم ما مسلمان کا هغه دې کیسه خو ګرانه ده دې په جړا شو وایي الله پاک نے سوال شروع کړ وی الله پاک ورته وی دا پیغمبرو چې الله ورته وحی کول وی الله ورته چې لکه زما خو فیصله دا خو بدلیږي نه و دې کې جیلانی دې په تمینتونه او ک الله نه منل و دې خو تشو لوټه خو وشتا مصلی خو وشتا چې نو کوم نور عبادتونه وی الله بیا راځه کو چې ته ته وګورو بس دې ته هغه منم کړه نو سړی مسلمان کړه دا کفریات اختیارات یوازې د الله دی د اولیاء به احترام کو خدا خو د اولیاء احترام نشو کوي دا کسی می دیو ته جوړای ابل دې کې کسی لیکلی دا وای یو پیر ملک الموت را روانو نو بیا بوډه مخه تاوره بل څه کار درې بوډه ګانو سره کار وغه چې بوډه مخه تاورلا بوډه ولي جاړي زمان یاسبین زیو او ملک الموت راغی او سیدنا واغستنو جاړم غوي ښا په دیم طرف نه راتلو وی ملک الموت مخ کې او جیلانی ته ورپسې او ملک الموت راټینګ د روحونو کڅوړې ته واغستنو بوډه ته خپل زیرا ژوندې کو او د ملک الموت نه یو کلاس تاو کو باندې مخ چې ته پکې دونه بوډه او یاسبین نه پیژنې وی ملک الموت الله تعالی په جړه وی الله ته دې کی سره چې دا څه چل دی وته وی چې چپ شغک مکاو کو یو سړی را پاتې شوی وو وی الله ته وی چې سوکو وی مال خنوم نه خلق وی دا یو لسمه ځوان دي نو الله وی چې زمان په موسنه استخاص دا په کتابونو کې وی یار دا خرافات الله اکبر دا چې کتاب خلکو بیانولې وی شپ تبریز بابا په ملتان کې روانو نو چاوته وخه ورکړونه خلکو چې به کله دا وخه په خور نه چاوته ما چې ور نه ورکو نو وخه ورکو ما چې نه ورکولو وی سړی غوسه شو نو نور ته وی چې راخته شه د پښتنو کې دوم دا مشهور ده وی په ملتان کې ګرمي دی وای دا په کې شم تمریز بابا انور را کوي کړي وی ښا دونه اختیارات دا ته پته نه شم تمریز دو تیر شوی دی یو دا کوم چې ملتان والده ملتان کې قبر دی دا غټ رافیزی تیر شوی دی مسلمان نور سره دا ملتان والا شب تبریز دا کټر رافیزی وخا یو د مولانا روم استاد شب تبریز اغل وی ولی تیر شوی دی دا بلا کیسه دا چې ته مالک یو مدین زکه کرا بیا د سودا کیسه میته بیانې او دا لاسکه دلته میډین 400 کې یو تن دا کیسه میته ډېر جوړي یو اوسم یو کیسه چلیږي وې تاتاریانو په یو علاقه باندې حمله کوله نو د هغه مسلمانان رااله هغه کې یو نیک ولی او هغه تا دا تاتاریان چنګیز خان فوجو په دې مسلمانانو باندې حمله کوي وی غوي بیغام شه وی تبار چې تاتاریان راتلو نو هغه پیل دی یو کاندار واغسته اون کلی په کې راګیر کوه چې هغه خلک رااله نو کلی نو هغه پیل دی په کاسه کې راګیر کړو نو بازار ته بیا دا کارو شو وی پدریو پیراو ته الله وی چې الله بندا دا خلک زغر کوم او دیرانه بچي وی غوی رب ما ته خدا پته نه و چې ته هلاکه دا کیسې د ځان جوړ کړي وي په دې نیټ باندې یو کلیپ چلیږي د دې علي حجویری رحمت الله علیه د دربار کې کوم جامع مسجد د پلاور کې رہی خطیب ایو کیته کوي بلا خلک ورته ناس دي کیته کوي و یو تن دغه په دریاب کې ډوبېږي نو چیغې کې یا الله مدد یا الله مدد نو خو پیښوي وایي چې چیغې کې یا جنید دې کې سړی راووتو ډارې غاړې ته لاړ نو الله نه بچ کو او چې یا جنید بغدادي چیغې واله نو سړی بچ شو الله اکبر دا دې کې څو سره با څونه د خلکو کې دې خرابې دي نو موږ د هر مصبح رکعت کې وایو مالک یوم الدین الله چې دین مالک دی یوم الدین درځي د قیامت دلته به یو خبره بل یاد اوساتو چې الله خو مالک د دنیا د څنګه چې مونږ آیتونه راوړو
دی آیت کې ولې دا ذکر کا چې الله د قیامت درځ مالک دی؟ دا دین ته یو سوال راغی. تاسو په خپل نوٹ بک کې ولیکئ چې سوال چې الله رب العزت خو مالک د دنیا او د آخرت د دواړو دی. دا دلته کې تخصیص سره ولې ذکر وکړه چې مالک یوم الدین؟ د دې ګڼ جوابونه دي، غټ غټ جوابونه یو اصولي کې ځان سره. جواب نمبر 1، سوال څنګه شو؟ الله مالک د دنیا آخرت دواړو دی. دلته خو د قیامت سره دی مالک دی. نو ګڼ جوابونه دي. یو جواب دا ځان سره نوٹ کې چې په دنیا کې د انسانانو ظاهري او مجازي ملکیتونه شته. یو سړی وي دا زما جومات دی، دا زما پټی دی، دا زما ګاډی دی، دا زما کور دی، دا زما پیسې دي. د قیامت پر ورځ به څوک دا نه وایي چې دا زما ځای دی، دا زما ګاډی. هلته به اعلان وشي لمن الملک اليوم، نن بادشاہی د چا ده؟ خاموشي به اعلان به وشي لله الواحد القهار. ادا سي ورځ ده یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ لله. اختیارات په دغه ورځ ټول یوازې الله لدی. جواب مو یو څه شو کنا؟ الله اکبر کبیره. دویم جواب دا دی مشرکانو به دا عقیده لرله، مشرکانو به دا عقیده لرله چې زمونږ دا کم معبودان دي، زمونږ دا کم خدایان دي، دا زمونږ د قیامت پر ورځ به شفارت کوي، دا الله د عذاب نه به مو بچ کوي. لکه نن زمانه کې د سند او پنجاب کې داسې ناکاره پیران شته، هغوی خپله مونځ اودس نه کوي. مریدانو ته وایي بس مونږ د شکرانې راوړئ، مونږ پوشه الله پوشه، تاسو عبادتونه مه کوئ، روژې مه نیسئ. دا ډېر داسې پنجاب کې شته، سند کې هم شته. هغه مریدان پیران هم مونځونه نه کوي. که د پیر صاحب باره کې تپوس کې دې مونځ نه کوي، وایي نه دې مونځ کوي، دې روحاني شکل کې مدینې ته ځي. نو لکه بیا خو چې کله او دسماتي ته دي هم د روحاني شکل کې ځي که نه، مونځ ته مدینې ته ځي. ښه زمونږ پیر صاحب. نو دلته جواب کوي چې په دغه ستا پیر فقیر دغه اختیارات نشته. د قیامت پر ورځ کې خو مالک یو الله دی. نو هلته تا پیر د الله د عذاب نشي بچ کولی. هلته تا معبودان من دون الله، تا بوتان، دا تا د الله د عذاب نشي بچ کولی. په دې جواب پوه شوې که پوه نه شوې؟ حاجي اوس راځو یوم ته. دا یوم چې دی دا قرآن کریم کی په زیاتو ځایونو کې د قیامت درغې دپاره استعمال شوی. یوم صرف یوم ذکر شي مراد دی نه قیامت دی. واتقوا یوما سمتی بارا واتقوا یوما ترجعون فیه الی اللہ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا واتقوا یوما. غوږ مو دی که نه؟ کوزه خوب در آگئی کوزه خود نه کوزه کوزه نو دعا ہوئے الحمدللہ الذی احیانا بعدا. اجه سړی ودی نو سړی فلسطین ته بیا څنګه دی؟ خجی څه خبره مو کوله وای شاباش. یوم
قرآن کې ډیرو ځایونو کې ډیره قیمتي خبره ده، ډیرو ځایونو کې لفظ د یوم راشي مراد دی نه، خو ارزم نه ګورې ښه، لکه پښتانه وي د ار سورګیري شاګل نی ګورې ښه، څنګه ار سورګیري شاګل نی، دا یو ماشوم بابا سره روانون وتی نو یو ځای کې یو کس ولید د هغه سره ګیره وه نوم یې شاګل، نو بل ځای کې یو سري ګیري والا ولید نو دوی بابا هغه د شاګل دی او دوی ار سورګیري شاګل نی ښه. هم د رستم کې مدرسه کې سبق وي د دې پېښور نه د اهل حدیث علما استادان رالو، د اهل حدیث علما زیات ترګیري تفسیر رنګ ورکې کتاب دې لیدلي، مولانا عبدالعزیز نورستاني صاحب ترګیره ده نور سر زموږ یو استاد اوس وفات شوی دی شیخ دلاور خان بابا رحمت الله علیه، د هغه زامنو زکریا یحیی مدرسې ته بیا راوسته، څنګه چې موږ سره د محمد احمد داسې راشي هغې دا ترتیب سره کشرانو له نو دا سره کیلو والا غټ ګاډو کې ډبل ډورو کې راغلل، نو دا معصوم یحیی پلار ته وایي بابا دا څوک دي دا سلفیان دي اهل حدیث دي وایي، نو بل ورځ چې ورته هغه را روان و چارولۍ کې د نور سرو کیلو والا ولیدو، دا بچي دوی بابا هغه دي نور سلفیان دي، دوی هر سوري ګیري والا خو سلفي دي سړیه. نو عرض یې کیم نه اکثرو ځایونو کې ښه اکثرو ځایونو کې لکه واتقوا یوما لا تجزي نفس بل یوم یفر المرء حجی کله کله دې سره نوم ذکر شي یوم الحساب، یوم القیامه، یوم الاخرت، بعض علماء لیکلي چې د قیامت 101 نمونه دي، د قیامت څو نمونه دي 101 او قرآن کې 34 ذکر شوي د قیامت نمونه، او قرآن کریم کې د قیامت څو نمونه ذکر شوي 34 یولت سره لفظ د یوم ذکر شوی دا بغیر د یوم نه ذکر شوی، ساعت کوم ځای کې راغلی ساعت څنګه وایا څنګه الیه یرد علم الساعه حاقه الحاقه ما الحاقه سبقي سواخه اذا جاءت الصواخه حافظه رافعه واقعه اذا وقعت الواقعه دا قیامت مویخه دا ځان ته دوهرا وجه دا رز را روانه ده قرآن کې الله دونه پیری ذکر کړی دا برازي حساب کتاب بکیږي د ذری ذری ګوري راجفه رادفه طامة الكبرى غاشية هل أتاك حديث الغاشية قارعة القارعة ما القارعة سوشو ساعة حاقة سواخة خافضة رافعة واقعة راجفة رادفة طامة غاشية قارعة سوشو او بعضو سره دا لفظ د یوم ذکر شي یوم الاخرت، یوم الازفه، یوم الطلاق، یوم التغابن، یوم التناد، یوم الجمع، یوم الحسره، یوم الحساب، یوم الحق، یوم الخلود، یوم الخلود، یوما عبوسا قمطريرا، يوم عظيم، يوم عصير، يوم الفصل، يوم معلوم، يوم مجموع، يوم مشهود، يوم الوعيد، يوم الموعود، يوم الدين، مالك يوم الدين، يوم الدين. خبره سمجھ ترا لگا لفظ د یوم خبره مشوا
او د قیامت د نمونو تذکرہ مشوا. الدین دا الدین په قران کریم کې 76 پیری ذکر شوی. الدین او یوم الدین 14 کرته ذکر شوی. او دا لفظ د دین چې دی نو دا پګړو مانو سره مستعمل شوی. یو څو معنی و پکې ذکر کو ټوله پکې نه ذکر کوو. ذکر دې لګي پاتې دي او صفه ډېر پاتې دي. دین پګړو مانو سره راځي. د دین یو معنی د عقیده. د دین ارزه کې یو معنی نه یک خبره یا ساتي چې ارز ورګري شاګلی نه ښا. نو ارزه په دین یو معنی نه کې ور لا اکراه فی الدین. بعض خلکو به دا آیت وی وای تاسو چې وایي چې په دنیا کې د اسلامي نظامی پای کې د غل لاس کټ کول، پای کې زیناکار څنګهارول، پای کې شرابي ته سزا. نو په دین کې خو زیاتی نشته. تاسو لا اکراه فی الدین چې الله وایي. نو لا اکراه فی الدین دغه د دین معنی د عقیده. په عقیده کې اکراه زبردستیا نشته. دی یو کافر په زور نشي مسلمانو لخوا. اته خپل دی خوا د اسلام نه د مسلمان نه متاثر شي، اسلامی احکامات هغه وګوري، او په خپل دین ترازی په معنا د ملت سره راغلي دین، په معنا د قانون سره راغلي، په معنا د عبادت، د دعا، د جزا. نو یو معنی د جزا لکه مالک یوم الدین، مالک دې درځي د جزا. دلته دین معنی څه ده؟ جزا. اوس د مالک یوم الدین دا خبر راغونډو خلاصه. دی مالک یوم الدین کې مونږ ته څو خبرې مخې ته راغلې. دا ضروري کې نو بیا بس کوو. مالک یوم الدین کې مونږ د هر بهر رکعت کې وایو چې الله چې دی مالک درغه د قیامت دی. نو یو مسله پکې دا معلومه شوه چې قیامت راتلو واله دی. د قیامت مضمون مخې ته راغلی. سره ایته وی اثبات د قیامت چې قیامت راتلو واله دی او دا ډیره سخت ورځ ده. هر سړی په خپل قلو کې ډوبي. الله ویلا اقسم بیوم القیامه. کله الله وی ان الساعه آتیه لا ریب فیها. کله ویلا اقسم بیوم القیامه. ګڼ ایتونه د قیامت په اثبات دا څنګه وایو. نن ډیر خلک شته دي قیامت نه مني، آخرت نه مني. دا دور الحاد طرف ته روان دي. ها دویمه مسله په دې صورت کې دا ده چې د قیامت پرز مالک یو الله دی. نو دا الله نه څوک په زور د الله د عذاب نشي بچ کولی. الله نه چانه مجبور نه دی. څو مسلې شي پکې؟ ها مالک یوم الدین کې څو مسلې شوي؟ یوا اثبات د قیامت. نو دویم د الله نه څوک په زور د الله د عذاب بچ کول نشي کولی. دغه توجه کوي. اخیری دفعه کې دعا کوو. مالک یوم الدین کې څو خبرې شوي؟ کومه مې وایي یو پکې شوه چې خبره چې قیامت ګورې راتلو واله دی. د هر مونځ په هر رکعت کې وایو خیال مو ورته ني. دویم په دغه ورځ باندې اختیارات یوازې د یو الله دي. نو د الله د عذاب څوک په زور بچ کول نشي کولی. دریمه مسله په دې کې وعید برای ظالم. اے ظالم ظلم کوا، د ظلم جام بدې نسپور شي. ظلم کوا، پراپیګنډې لګوا، حق پرست بدناموا، ذهن سازي کوا، خلکو ته غلطه ذهن سازي کوا، پلانینګونه کوا، مرکزیاګانې ورسره کوا د حق خلاف کوا چې څونه دی وتی رز را روانه ده. اے ظالمه د ظلم جام بدې نسپور شي. کوا ظلمونه څونه ظلمونه پکې
سونا مسلمانان سونا بی گناہ خلق بقید کے ساتھے سونا علماء طلباء بجیلونو کے ساتھے شودا ظلمونا اے ظالمہ ترسوب پردی ازمکی قبضہ کے اے ظالمہ ترسوب پردی حقونا خورے کوا سونا مڑی بکے وجنا خلق کوا دماکی کوا مدرسو والم وجنا سکولونو کالجونو والم وجنا پختانم وجنا کوا ظلمونا سونا بکے یورد را روانا دا لیکن وعید شو دا پارا سو مسئلے پی بکی درے اولا مسئلہ کما دویما دریما رسالورم مسئلہ پکی مورے دیکھ تسلیدہ دا پارا دا مظلوم اسی پا ایمانے وی مالک کی امیدین تا تو تیرے پیرے ویلے ہو جدا دا مسئلے پکی دا معلومی وی پا ایمانے وائی مالک کی امیدین تا تو سونا زو کنا تداو پکی ذکرو جدی که دارا مسئلے مشتا سلورم مسئلہ پکی دا شوا کہ پدی کی تسلی دا مظلوم تا اے مظلوم مخا پکیگا اے یتیم بچیا مخا پکیگا اے کنڈ خور تا مخا پکیگا اے دا فلسطین مظلومانو مخا پکیگے رز دا حساب را روانا دا سونا خطم تسلی شوا پکی خوا سنن دنیا کے بے وسے تا وس نشتا مپریشان کی گا ٹینشن مالا رز دا قیامت را روانا دا تو دنیا کی اللہ خالق دے مونگا تاسو پیدا کریو ماضی کی اللہ تا محتاج دے حال کی اللہ تا محتاج نو یو بل زمانہ دا چیغا قیامت دے مستقبل کم اللہ تا محتاج نو جی اول کم اللہ تا محتاجو اسم محتاج دا قیامت پرزم کہ اللہ تا پدریوارو زمانوں کے محتاجو دا دے تقاضا دادا کہ بندگی دی آوازی دا اللہ اکریشی نو ایاکا نابدو تخوان دیو کو کہنا اللہ تا ماضی کے محتاج حال کے محتاج قیامت کے محتاج نو بندگی با او تا سوکڑا کم پہ بیلے چلی کو بیزیم لانا او درسم ختم نو سبا تبا انشاءاللہ دا ایاکا نابدو دا مخ کے سر یو ربک سمیدتا ہوئے نور ربتونم پکشتا عبادت پسو قسم دی او دا عبادت مطلب څه دی ډیر مسلمانانو ته د عبادت پته نشته نو د دې کلی دا مسلمانان د کلی خلکو ته دعوت ورکړي چې سبب د عبادت تشریح کیږي نو چې موږ تاسو پای کې شریک شو اقول قولي هذا استغفر الله ولكم ولسائر المسلمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا وبارك وسلم برحمتك يا رب